أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. سورة آل عمران دریم سفاره دا 11 نمبر آیت. ترجمه د دې آیتونو: کدأب حال د دوی پشانتی د حال آل فرعون د فرعونیانو دی، والذین او د هغې کسانو دی من قبلهم چې مخکې د دوی نه دي، کذبوا تکذیب یې کړی نسبت ته دروغ یې کړی بآیاتنا زمونږ د آیتونو ته، فاخذهم الله بس راونیول الله تعالی دوی لرا بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی، والله شدید العقاب او الله تعالی سخت عذاب والده. قل للذین کفروا ورتوایا اے محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، للذین هغې کسانو ته کفروا چې کفر یې کړ دی، ستغلبون زرد چې تاسو به مغلوب کړی شئ، وتحشرون او جمع بکړی شئ الی جهنم جهنم ته، وبئس المهاد او ډیر بد ځای د ورتلو دی. المهاد مهد نه دی، بچولی ته وایي. قد کانا قد په تحقیق سره کانا شتا، کانا ډیرو معنو دپاره استعمالیږي، دلته معنی شتا. لکم ستاسو دپاره آیت نښه فی فئتین په دوو ډلو کې، التقطا کله چې مخامخ شول یو بل ته، فئة یوه ډله تقاتل فی سبیل الله جنګ یې کو د الله په لاره کې یعنې مسلمانانو، و اخرى او دویمه ډله کافرتونو کافره وه، یرونهم مثلیهم د دوی هغې لره دو چنده رأی العین په لیدلو د سترګو، والله یؤید او الله تعالی مضبوطوي، ایده یؤیدو مضبوطولو ته وایي، بنصره په خپل مدد سره، من یشاء چاته چې غواړي، یعنې الله رب العالمین مدد د خپلو مؤمنانو بندګانو سره. ان فی ذلک یقینا په دې کار کې لعبرة خامخا عبرت دی لأولی الابصار د خاوندانو د عقلونو والو چې کوم عقل لري. زینا ښایسته کړی شوی دی، ډولي کړی شوی دی، للناس دپاره د خلکو، حب الشهوات مینه د خواهشاتو، من النساء د زنانونه، والبنین او د اولادونه بچونه، والقناطیر المقنطرة او خزانې جمع کړی شوي، من الذهب والفضة د سرو زرونه، والفضة او د سپینو زرونه، والخیل المصومة او اسونه نشاندارو یعنی نشانونه په هغې باندې لګولی شوي وي، والانعام او څاروي، والحرث او فصل. ذالک دا ټول چې الله ذکر کړل، زنانه، بچي، خزانې، سره زر او سپین زر او دغه رنګې اسان، څاروي او جایداد او پټي. ذالک دا متاع الحیات الدنیا فایده د ژوند د دنیا ده، والله او الله تعالی چې دی عنده هغه څخه حسن المآب غوره ځای د واپسۍ دی. ان الله رب العالمین څخه چې کوم واپسي ده هغه غوره دی او هغه څه دی چې جنت دی د الله رب العالمین نعمتونه دي. قل ورته ووایه محمد رسول الله اؤنبئکم آیا خبر درکم تاسو ته بخیر من ذلکم غوره د دینه، یعنی دا کم شیزونه چې ذکر شول ای محمد رسول الله د دینه غوره د ذکر کم هغه څه دي؟ للذین اتقوا دپاره دای کسانو اتقوا چې ویریدل د الله نه تقوا اختیار کړه، عند ربهم پنیز د رب د دوی، یعنی چې کله تقوا اختیار کړه څه دی؟ عند ربهم پنیز د رب د دوی، جنات جنتونه به وي، تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه، الانهار نهرونه، خالدین فیها چې همیشه به وي په هغې کې، وازواج مطهره او بیبیانې به وي پاکې کړی شوې، ورضوان من الله او رضا د طرفه د الله تعالی نه. دلته به یو دعا وکړو، نبي علیه الصلاة والسلام به چې کله د رحمت او د جنت په ایتونو باندې تېرېدو نو نبي علیه الصلاة والسلام به دعا کوله، او چې کله د عذاب په ایت باندې به تېرېدو نبي علیه الصلاة والسلام به پناه غوښتله. اللهم انا نسألک الجنة، اللهم انا نسألک رحمتک، یا الله موږ ستا نه ستا د جنتونو سوال کوو، یا الله موږ ستا نه ستا د رحمتونو سوال کوو، موږ خپل دې جنتونو ته دننه کړي او موږ خپل په رحمت کې راونغاړې. والله بصیر بالعباد والله تعالی لیدونکی د خپلو بندګانو لره، الذین هغه کسان دي دا بندګانو
یقولون چې وای ربنا ای رب زمونږه اننا یقینا مونږه آمنا ایمان راوړ دې مونږه فاغفر لنا پس بخنه وکړي مونږ ته ذنوبنا د ګناهونو زمونږه وقنا او بچ کړي مونږ لره عذاب النار اور د عذاب نه اور چې کوم عذاب به ته ورکې سزا ورکې دای نه الصابرین ها کسان دي چې صبر کوونکي دي والصادقین او رښتیا ویونکي دي والقانتین او تابعداري کوونکي دي والمنفقین او خرج کوونکي دي په لار د الله کې والمستغفرین بالاسحار او بخنه غوښتونکي دي د الله رب العالمین بالاسحار په وخت پښپن کې شهد الله جمع ده شهد الله گواہی کړی د الله رب العالمین انه یقینا شاندار دی لا اله الا هو نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر دغه یو الله دی والملائکه او ملائکو گواہی کړی دا او اولو العلم او علم والو گواہی کړی دا قائما په داسې حال کې چې قائم دی بالقسط په انصاف او چې قائم دی په انصاف سره لا اله الا هو العزیز الحکیم نشته دی لایق د بندګۍ مگر هغه الله تعالی العزیز الحکیم چې غالب دی الحکیم حکمت والا دی ان الدین یقینا هغه دینو چې قبول کړی شوی دی پنځ د الله تعالی ان الدین یقینا هغه دین چې قبول کړی شوی دی بریکټ کې عند الله پنځ د الله تعالی الاسلام هغه اسلام دی قبول کړی شوی دین د الله پنځ باندې اسلام دی نن خلک کله یو سیستا کله بل سیستا يهودیت نصرانیت او مجوسیت او دغه رنګ اتحاد بین المذاهب راولي او ټول دینونه یو کوي او دهریت دی طرف ته دعوت کوي هندومت او بدمت الله سوي ان الدين یقینا دین یعنی هغه دین چې قبول شوی دی عند الله پنځ د الله تعالی الاسلام هغه اسلام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی ومختلف الذين او اختلاف نو کړي الذين كسانوا اوتوا الكتاب چې ورکړي شوی و د کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس تاغنا چې را دوی څخه علم بخاری او مسلم پر سړی مني علم پر یو سړی مني او چې کله حق پرست خلک راشي نو بایم بینهم د وجد حسد په میز د دوی کې حسدو کې بغضو کې او بیا هغه صحیح خبره پرېږدي او من یکفر بآیات الله یسوک چې کفر کوي په آیاتونو د الله تعالی سره فإن الله پس یقینا الله تعالی سریع الحساب زر حساب آسونکی دی فإن حاجوک پس کچرتا جګړه کوي دوی تا سره بحث کوي دوی دستا سره فقل پس ورته وای محمد رسول الله اسلمت ما ځان تابع کړ دې تابع کړ دې ما وجه خپل مخ لله الله تا ومن اتبعن او څوک چې زما تابعدار دي یعنی چا چې زما تابعداري کړې ده هغه هم الله تخپل مخ تابع کړی دی وقل او ورته وای محمد رسول الله للذین کسانو ته اوتوا الكتاب چې ورکړی شوی د کتاب والامیین او امیانو ته وای اسلمتم ایتاسو تابعدار یې وان اسلموا پس کچرته تابعدار شول دوی فقد اهتدوا پس په هدایت پشي دوی وان تولوا او کچرته مخ واړو دوی فانما عليك البلاغ پس یقینا پتا باندې رسول لی والله بصير بالعباد والله تعالی دې کې خپل بندګانو لرا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين